أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى بها نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سورة شورى 13 نمبر آیات. دې 13 نمبر آیات کې د الله تعالی هغه نعمتونه ذکر کیږي چې کوم تعلق د روح سره دی، او د دې ځکه نه پوری هغه ذکر کېدل چې د کوم تعلق د جسم سره وو، جسمانی نعمتونه او روحاني نعمتونه ذکر کیږي. او د دې سره سره دلیل نقلی وحی ذکر کیږي په توحید الله تعالی باندې، چې توحید د مخکینی کتابونو د مخکینی ټولو پیغمبرانو هم د قیولار و بللاري نه و، ټول توحید قایل. او د دې مینس کې د هغه خلکو د پاره رټل دي چې کوم خلک د توحید نه منکر خلک دي. الله تعالی وی شرع لكم مقرر کړی رستاسو د پاره من الدین د دین، من الدین دین کې ما هغه سو وصوا به چې حکم یې کړو پاغي باندې نوح علیه السلام ته. ساسو د پاره هغه دین مقرر کړل چې کوم دین حکم نوح علیه السلام ته هم کړو. وصوا دا د وصیت نه دی، وصیت تاکیدی حکم ته وایي. ځکه وصیت هغه کار ته ویل کېږي، هغه خبرو ته ویل کېږي چې کله انسان وفات کېږي او د ځنکدن ټیم رانږدې شي، خپل کشران او اولاد راجمع کې ضروري خبرې ورته وکړي چې داسې خبرې عملي کول، یا را باندې قرض دی، یا داسې مسره ده، یا ضروري دشمنانو نه خبرول دي. نو ځنکدن ټیم کې سره اخوا دې خبرو ته ګپونو ته نه جوړېږي چې کومې خبرې دی کوي، نو ته هغه خبرې چې د په ذهن کې انتهایی ضروري او مقصودي خبرې دې ته تاکیدي حکمونه ویل کېږي. نو دې تاکیدي حکمونو نه تعبیر په وصیت سره کړی دی چې گویا دا یو وصیت ضروري خبره ده. نو مقرر کړی رساسو د پاره په بدین کې هغه څه چې کم باندې تاکیدي حکم کړی و نوح علیه السلام ته، کوم څه چې نبی علیه السلام ته ویل شوی د دې تاکیدي حکم نوح علیه السلام ته هم شوی و. والذي اوحى اوحینا الیک چې موږ وحی کړل ته ای پیغمبره. د دې نوح علیه السلام ته حکم شوی او ته هم حکم شوی دی. وما وصینا به ابراهیم او هغه چې موږ حکم کړو تاکیدي ابراهیم علیه السلام ته، و موسی علیه السلام ته، و عیسی علیه السلام ته، ان اقیموا الدین تاسو قائم ساتئ دین قائم کړئ. د دین چې کوم اصول دي او ضرورت دي په عقایدو کې په اعمالو کې، هغه اصولي خبره چې کوم د منسوخ کېدو والا نه دي، دا ټول تاسو قائم ساتئ. قائمول ته ویل کېږي چې عمل پې زدئ او ایرول مخالفت پکې نه، ولا تتفرقوا او تاسو په دې کې ډېرې کېږئ نه. د دین په اصولو کې به اختلاف نه کوئ، په منسوخ احکامو کې به اختلاف کول حرام دي، ناجایز دي. البته اجتهادي مسایلو کې اجتهادي اختلاف دي، څه خبره نه اکید شي. کبر علی المشرکین ډېر ګران دي په مشرکانو باندې ما هغه څه تدعوهم الیه چې تاسو را بلئ هغې ته، تاسو څه ته را بلئ؟ تاسو د الله تعالی توحید ته را بلئ. توحید اورېدل او منل په مشرکانو باندې ډېر ګران دي. الله یجتبی الله تعالی غوره کوي الیه د خپل توحید او دین دپاره من یشاء څوک چې خوښ شي، ویهدي او لاره خیر الیه دغې توحید طرف ته. من د هغه چا یونیب چې هغه توجه کوي دغې ته، یا من یونیب هغه څوک چې طلب کوي دغې توحید لره. دا د دې ځکه نه پر آیات معنا او د هغې مختصر وضاحت شو. دې ځکه کې الله تعالی چې پیغمبرانو ذکر کړی دی او وایي چې دا کوم دین تاسو ته راغلی دی، توحید والا دین اسلام او شریعت، دا نوی نه دی، دا ټولو پیغمبرانو ته راغلی دی. نوح علیه السلام پکې یاد شي، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، نبی علیہ السلام کې په خپل یاد شو. او دې ځکه نبی علیہ السلام ورسته ذکر شو. په نور سورتونو کې نبی علیہ السلام په اول ذکر شوی دی. یو دا خبر د دې ذکر کې ورسته نور ذکر کې اول د دې څه حکمت بده کې دا دی چې نبی علیہ السلام اصل کې د پیغمبري مقرر شوی د اول، خو دنیا ته چې راغلی د اخري پیغمبر دی. اعزاز او مرتبه او مقبولیت او د پیغمبري انتخاب د ټولو اول شوی دی. دویمه خبره دا ده چې په دې کې آدم علیه السلام ذکر ونه شو او د نوح علیه السلام نه خبره شروع شو. وجه دا ده
چې د نوح علیه السلام په زمانه کې توحید نافذ و، توحید موجود او د توحید مخالفتونه د سره ونه، د توحید مخالفتونه د نوح علیه السلام په زمانه کې شروع شوي. نو نوح علیه السلام ذکر چې د قیامت پورې څومره خلک په دې لار باندې راځي د دین خدمت کوي، نو د مشرکان او د دین دشمنان به مخالفت کوي او دشمنی به سره کوي. نو و دې وجه باندې آغاز د نوح علیه السلام نه وشو، ځکه دا انقلابي دنیا او انقلابي زمانه ده. نو په دې کې به د کافرانو مخالفتونه د منافقینو مخالفتونه وي. نو هغه مخالفت ته اشاره ده چې آغاز د نوح علیه السلام نه وشو او په دې کې آدم علیه السلام ذکر نشو. ابراهیم علیه السلام په دې وجه ذکر شو منځ کې چې د ابراهیم علیه السلام تعظیم او احترام مشرکانو هم کا پیغمبري منله، اگر که بت پرستانو خو ابراهیم علیه السلام په تعظیم سره یاداو او دا به ویل چې مونږ اولاد به دې فخرم کو. نو په دې وجه ابراهیم علیه السلام ذکر پکې خاموش. موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ذکر شو چې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام منون کې په دغه زمانه کې موجود وو، عیسایان او يهوديان دواړه موجود وو. نو دغه پیغمبرانو ذکر پکې خاموش شو چې د ټول د توحید حکم شوی دی، تاکیدی حکم شوی دی او د ټول ته ویل شوی دی چې تاسو قائم ساتئ دین. د خبرې د دین د اصولي خبرې کله کې ساتئ یری او ورکی نشي او تاسو به کې اختلاف مکوئ، د کې اختلاف کول ناجایز دی، کفر دی. الله تعالی وی کبره علی المشرکین، نو ګران دي په مشرکان باندې ما هغه ستاتعوهم چې تاسو را بلی حقیقت. ځکه وجه دا د رسنی آیاتونو نه پته لګي مشرکین باندې ځکه ګران ده چې کم کس توحید مني او د الله تعالی دین قبلي. دغه خلکو دوه قسمونه دي، یو قسم هغه د الله تعالی د مخینه الله تعالی د لپاره انتخاب کړی غوړه کړی او د په ذهن کې او د فکر کې د خبره پخه کړی د الله تعالی دین قبل اول د الله تعالی وحدانیت قبل اول ضروری خبره ده. لکه پیغمبران واخله، پیغمبران الله تعالی د دین لپاره جوړ کړی دي، انتخاب کړی دي، غوړه کړی دي، همدغه لپاره پیدا دي. نو دوی په فطرت کې د اسلام مکمل اخکره شوی دي. دویم قسم خلک هغه دي دغه کله دین طلب کوي او د دین لپاره خواري کوي، نو الله تعالی د دین خې توفیق ورکوي. او چې د دین لپاره طلب نه کوي، ذکول او ردل منل پکې نشته، د سره خوښ نه دي، دین د سره طلب کوي نه، بیا د خلکو ته الله تعالی توفیق نه ورکوي. نو ويهدي الیه من یونک همدغه مضمون دی چې الله تعالی هدایت کې هغه چاته چې توجه کوي دی الله تعالی طلب کوي دی دین لره، طلب کې موجود دی. نو دوه قسم خلک هدایت مونږ شي، یو دغه چې الله تعالی ول په ازر کې همدغه شان مقرر کړی ده لکه پیغمبران، او دیم هغه چې په ازر کې دسه مقرر نه ده، دوی سره اختیار ده چې تاسو دین طلب کاوه تاسو ته ملاويږي، کنم طلب کاوه نو الله به توفیق نه درکړي. دوه قسم خلک شو. اوس د مکه مشرکان چې کوم دي هغه خو پیغمبران د سره دین مشرکان دي، هغه انتخاب د الله تعالی طرف نه دی شوی. دویمه الله را ولدا وجد دوی په خپل باندې دین طلب کړی وي، طلب پکې د سره شته نه مخالفت ته پکې، نو په دې وجه باندې دوی باندې توحید منل ډیر ګران شو، توحید د سره برداشت کولی نشي. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، او اختلاف نو کړي دي مشرکان مگر روسته د حق نه ورته راغی علم، بغیان د وجه د کینې نه کړه بینهم بخپل منځونه کې. د دې آیاتو مصداق سوق او ما تفرقوا السوق مراد عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا د مکی مشرکان ته مراد دي چې مکی مشرکانو په توحید کې مخالفت نه وکړي او چې کوم نو هغه وخت یو کو علم متراغي، علم کوم ذکر راغی نبی علیہ السلام مرتراغي او د توحید علم یو تورک چې کله توحید علم یو ته بیان کو او د الله تعالی وحدانیت ته ذکر کړو، بس داغې نه بعد دوی دشمنی راوغسته او دغه دشمنی د جهالت په وجه باندې نه د کینې په وجه باندې راوغسته، کینې وکړه. د نبی علیہ السلام سره عزت کو، زده په خبره باندې مخکې باسونه تر شوی دي، چا به دا خبره کوله چې یاره زه د قریش سردار یم، عربو کې مینوم دی ناموس دی چې ته پیغمبر کېدې، زه نه پیغمبر کېدم. چا به ویل زما تعلیم سیوا دی، چا به ویل زما مالداری سیوا ده، چا به ویل بالغه کې مقبولیت ډیر دی، نو لہذا مناسب دا و چې زه پیغمبر شوی. اوس دا یتیم پیغمبر شو، موږ به یتیم منو، نو زد شو هغه زد د وجه مخالفتونه شروع شو. کني دا سینه وجه کني قریش عرب مشرکان د نبی علیہ السلام پیغمبري نه پیژاند، خې پیژاند د نبی علیہ السلام معجزې خبري اترې ناس ته پاسته سوریخ کار زندگی نه مکمله پته وجه دا پیغمبر دی، لیکن خبره د زد در عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما رائے ده. د نور علماء رائے پکې دا هم شته چې وما تفرقون مراد مخکینی امتونه دي، چې مخکینی امتونه د کله پیغمبران رالو هغه د اختلاف مخکې نه کاوه چې توحید باره کې اختلاف نه وو، خو چې کله ته پیغمبران رالو د پیغمبران دراتلو نو وروسته دوی اختلاف شروع کړ، لګ اختلاف شروع او بزنه ځنې مسایلو کې دوی لارې بیل کړلې. بیا چې کله د اختلاف د بنیاد کې خودو نو دا غي نو وروسته بیا نور خلق رالو، هغه نور د دې کشرانو اولاد یو نسلونه وو، نو هغه په
فرقواریت او کینو کې نورم پاخش په یو بل الزامات نورم سیوا او بیا غي مستقیل د سخت کینې په بنیاد باندې د مکمل دین نه انکار ولولا کلمه کنه هغه خبره سبقات چې وړاندې شوې ده مې ربک طرف دربستانه الى اجل مسمى تر وینټه مقرره پوری لقضیه بینهم نو فیصله وشوي په منځ دوی کې عملی فیصله د دې خلاصه دا د اصل کې د سوال جواب دی سوال د څه دی چې دا مشرکان او د کافرانو خو د دین دومره غټ دشمنان دي د نبی عليه السلام دشمنان دي د قران دشمنان دي د نظام د اسلامي خبرو یو خبري منل ته تیار نه دي او د اسلامي اصولو د معلومیږي چې د دین دشمنی باغې منی عذاب راځي نو بیا د قریش دومره مسوري دي مالدار وري دي ته دومره اولاد هم شته پیسې هم ګټي خسار بم دي د سوجر به د منی عذاب وري ناراضي ته هر څه الله تعالی اخري ولینه نو جواب وش چې پیل حل بده منی عذاب ناراضي ولی به ناراضي مخکې الله تعالی په ازل کې دا مقرر کړی دا چې کله دوی ته دعوت میلاو شي نو پوري او دی ونه مني نو بده منی به سمدستي پوري عذاب ناراضي بلکې عذاب به او استاد په خپل ټیم باندې برازي مقرر وخت باندې برازي پوري به ناراضي دا مخکې مقرر شوی دا نو بده وجه باندې پوري بده باندې عذاب را نه زید روایتو کې دي چې د دې مراد دا مضمون دی چې الله تعالی بخینه په ازل کې دا مقرر کړی دا چې ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت ما په غضب باندې غالب دی او د څه کې دې نافرمانیان کړی دي ګناونه روان دي لیکن د الله تعالی رحمت بیا هم غالب دی او غضب مغلوب دی چې کله د دې کفر انتها ته ورسېږي بیا غضب په غالب شي د غالب کی نو بده وجه باندې په حال عذاب را نغی وان الذين يقنها كسان اورثوا الكتاب چې میراث کې ورکړل شوی د کتاب من بعدهم رسل دوینه لفي شک منهم مريب په شک د دین حیران دا هم د مکی مشرکان دي مکی مشرکان ته قران ملاو شو په میراث کې نبی عليه السلام په واسطه باندې او دوی ونه مانو دوی د قران منلو ته اوریدلو ته بزان په یورو ته سره تیار نه دي په خپل جهالت باندې ضد د وجنه ټینګ دي په خپل مخالفت باندې د ضد د وجنه ټینګ شوی دي نو بده وجه د قران مبارک سخت حیران دي څوک که معجزو ته ګورو خو د منلو قابل نه خو کدی ته ګورو چې زموږ مشران نه مني ابو جهل نه مني بل نه مني نو بیا خو د منلو وای نه دي مشرانو خو مخالفت کوي خو سرداران دي مشران دي نو بده وجه حیران دي چې وسه چل وسره کوي منو کوي نه منو فلذلك فادعوا نو دقته فلذلك دق توحید ته فادعوا ترابل الكوا واستقم تکلکش خپل خبره باندې کما امرت لك څنګه ته حکم شوی دی ولا تتبع او تابعداري مکه واهواهم د خواهشات د دوی وقول او تو آمنت بما انزل الله چې ما ایمان راوړل په هغه څه چې الله نازل کړل من کتاب د کتابنا او امرت ما ته حکم شوی دی اعدل بینکم چې انصاف قائم کوم من تاسو کې الله ربنا الله زمون رب دی وربکم تاسو رب دی لنا اعمالنا زمون د پر عملونه خپل لي ولکم اعمالکم تاسو د پر عملونه خپل لي لا حجه بیننا وبینکم اس جګړه نشته زمون او تاسو په منځ کې دلایل نورسته چې تاسو نه مانی نو تاسو سره باز نه ده بکار نو اس جګړه ختم پاتې نشوله الله یجمع بیننا الله به موږ را جمع کی خپل منځ کې قیامت پر ورځ باندې و الیه المصیر او خاص دی الله ته واپس کېدل